په جرګو کې دی خو پرون به شوي وی که نه علما پکې وو ملکانان پکې وو سیاسي اتحاد پکې وو په رب مې د قسم نه قرآن مني نه سپینه جنډه مني نه سپینه ګیره مني صرف او صرف ټوپک مني که ټوپک هم راواخیستو په یو فیصد کې پاتې شو او که ټوپک هم راوانهخیستو که نو دغه د مامون په شانتې به کډې کوو او شاته به راپسې نعتونه لګېدلي او نعتونه راپسې ویلی کېږي نن د خپلو کورونو ته وګورئ په یو کور 2 کروړه روپۍ لګېدلي که نه دي لګېدلي په یو کور کې مطلب دا دی څومره پکې دي څومره پکې غواګانې دي څومره پکې سالر یا خدای بندګت 5 لک روپۍ خو موږ پرې سالرو لګوو دا به چېرته وړو او دا زموږ کډې چا کزېږي د دې غټ علاج چې دا ټوپک دی په دې 15 کالو کې زموږ دومره تجربه وشوله چا چې ټوپک راغیستی هغه خپل عزت برقرار ساتلی دی او چا چې ټوپک نه دی راغیستی هغه خپل عزت بایللی دی نن د مامون د حالات ته وګوره که نه مامون نن زموږ وروڼه دي موږ په انتهایي خپیستو یو خو پاکې سهولتکارو یو قوم دا عرض درته کومه دا سهولتکاري پرېږدوئ څوک یې چې کوي هغه ته سوال وکړئ که سوال کې د ټولو نه غټ مجرم چې دا سهولتکار دی چې دلته ولې راولې چې دلته ولې کې نه په دې ماموندو کې چې سهولتکار نه وی نن به د ماموندو دا حل نه وی یو خو ته سر دی دا عرض دغه کومه دا کومه دویم عرض ته دا کومه چې هر سړی ټوپک واخلي دا چې دې سور شي که نه یاره غوا خرڅه که که نه دا ټوله دنیا سره چی نه نسکي دا چې ټوپک یې واخلئ ټوپک یې پیدا دی د ځوانانو ته مې دا عرض دی په 2 لاکه روپۍ په 1.5 روپۍ باندې یو دغه موبایل اخیستی دی په دې موبایل باندې څه کوئ ټوپک یې پرې والئ تومانچې پرې واخلئ او دا ټوپک جومات ته مړئ دا ټوپک پټي له مړئ دا ټوپک غره له مړئ او دا ټوپک جرګې له مړئ په رب مې د قسم چې دې ټوپک نه علاوه بله لار نشته دی رب ته وګورئ سلارزي باندې موږ بدګمانه نه یستو سلارزی ماشاءالله مخکې قربانیانې ورکړي اوس هم قربانیانې ورکړي څنګه چې ملګرو مخکې ذکر وکړو زموږ ښایسته مشران لاړل او دا هر یو مشر په نوم باندې کتابونه لیکل پکار دي خو عزت زموږ بحال شوی دی نو څومره افسران چې په باجوړ کې پاتې شوي دي او هغه د دې باجوړ نه ځي هغه د سلارزو صفت کوي دا څومره چې پکې موجوده دي او یا نور راځي هغوی یو د سلارزو صفت کوي چې په باجوړ کې یو سلارزی قوم دی موږ د هغو بچی یستو موږ د هغو کشران یستو او انشاءالله موږ په دغه شانته کلک ولاړ یستو او عمر عبدالعزیز له چا وایي زار ورکړي وایي دا طبیبان راټول شول هغه ورته وویل چې او مشران خلک ګڼ ناست وو چې ستا ژوند په خطره کې دی هغه ورته وویل چې دا څومره خلک راغلي دي ټولو ژوند په خطره کې دی مرو خو موږ ټول هسې مرو که نه په دې خو دا زموږ د ایمان عقیده ده چې موږ به مرو خو یو د عزت مرګ دی یو د بېعزتۍ مرګ دی نو که موږ له مرګ چې بېعزت مرګ الله راولي که نه د بېعزتۍ په مرګ باندې به څوک هم خاص یم یو ځل به مرو دا موږ چې هلته څومره راغلی یستو د چا دا یقین چې زه به کور ته روغ لاړ شم په اخر خو به مرو که نه نو دې لپاره زما دا عرض دی چې موږ مطلب دا دی چې مسلح شو او دا کوم ځوانان چې دي دا ټوپۍ پیدا کوي څوک سره ټوپۍ په سر کوي څوک سپینه څوک برګه ټوپۍ په سر سر تور سر مه ګرځئ او بیا ټوپک هم ګرځئ چې د دنیا ته پته ولګېږي باقي زما یو تجویز دا دی په کومو ویسیوګانو کې چې جرګې نه شوي میټینګونه یې نه شوي یوی به پکې کمیټې جوړه کوي پرون موږ د نازکۍ په ویسو کې مالکان راټول شوي په تلي په ویسو کې هم راټول شوي په هر یو ویسو کې یوه کمیټې جوړه کوي او بیا به موږ د سلارزو په سطح باندې مطلب دا دی بیا به د تحصیل په سطح باندې موږ کمیټې جوړو د ټول سلارزي په سطح باندې او چې په کوم ځای کې راځو په کوم ځای کې راغو اول د اولني ویسې حق دی چې هغه ځان ورسته نور باجوړ موږ سلارزی غونډ سلارزی به هغې ته ورځو هغې ته ودرېږو دا به زموږ د ټولو کلکه مطالبه یې که نه دا ټول زموږ به نه که نه په کوم ځای کې چې کار و په کوم ځای کې چې راځو سره ټوپکه به ورځو او د هغه سړي ملګرتیا به دغه کوو دا کوو عزت کې خو پاتې شو که نه په بېعزتۍ کې خو به لاړ نه شو که نه مر خو حق دی مر به راځي انشاءالله د دې دپاره به موږ ډېر جل د دې سلارزو تحصیل اعلان هم کوو څنګه چې د دې دغه دا وشو امدکونو څلور امدکونو کې جرګې وشولې داسې د 20 واته زموږ درخواست دی او موږ به انشاءالله د سلارزو دپاره مطلب دا دی په دې ورځ نیمه کې یو اعلان دا کوو دا مشران به راټول شي او په مشوره باندې یو ځای ټاکو انشاءالله پاک هم به ټول شرکت وکړو او انشاءالله زه خو ذاتي طور چې هر څنګه قرباني هغې ته تیار یم